وري قال امام محمد فرمای واذا استاجر من يحمل له دن دے کنا بفتح حمزه دنا واذا استاجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق. تاسو ګورئ اصل کې به فرات بغاړه منګي خرڅېدل ته ودرېږه فرات بغاړه با منګي خرڅېدل نو یو سړي بل ته ویلال شه هغه فرات بغاړه منګي او ما اخیستې دي مثلا او راله بس هغه سړي منګي هغه ځای نه روچت کو راوړو لاره کې هلاک شو. تاسو پته ده چې یو ځای کې یو شی یو قیمت یو بل ځای کې بلی ښه کم ځای چې خرڅېږي هلته کم قیمت کم ځای کې ډېر خرڅېږي ځکه سپلای زیات دی او بیا چې کم ځای ته راوړي هلته کمي نو هلته بیا ریټ زیات وي ګورئ نو اوس وخت شئ فرات بغاړه مې منګی اخیستې راوړه راله یا ورڅخه خپله هم لاړې دا وړه اوس په لاره کې دېسته وغورځېدلو د دغه اجیر نه نو اوس به دې اجیر توان شته که نه او یا شته دی پې ځکه د فعل نه وغورځېدلو ښه شوی به مالک ته اختیار دی منګي والا ته یا خو دې داسې وکړي چې فرات په غاړه د منګي کم قیمت قدرتې والي وقه بس او یا دې داسې وکړي دا کم ځای کې چې او بیا به اجرت هم نه ورکوي او یا دې داسې وکړي کم ځای کې چې مات شوی دی دغه ځای قیمت دې ته والي دا لږ زیاتي خو ورسره به څه هم ورکړي اجرت هم ورکړي څومره چې راوړی دومره اجرت به ورکړي پوره نه کم ځای پورې راوړی دغه ځای پتن لګي پوه شوي که نه یا خو داسې وکړي د فرات بغاړه کم قیمت دی اقر دیوالي کم دی اجرت به هم پې نه یا یې کم ځای پورې راوړی هغه ځای پورې د اجرت هم ورکړي او هلته چې کم زیات قیمت جوړېږي هغې دیوالي وګورئ واذا استاجر یو سړی په اجاره ونیسي من هغه کس یحمل له چې بار کې د دپاره دنن یو منګی من الفرات نه ووقع فی بعض الطریق کې وغورځېږي فانکسر مات شي دا سړی وغورځېږي بس دا منګی مات شي فإن شاء که خوښ شي ضمنه ضامن دي جوړ کې قیمته د منګي د قیمت فی المکان الذي په مکان هغې کې حمله کم نه چې را بار کړی د فرات غاړه ولا اجر له خو دومره د دې کې به ورته اجرت نه ورکوي وإن شاء که خوښ شي ضمنه ضامن دي جوړ کې قیمته د قیمت د هغې فی الموضع الذي په هغه ځای کې انکسر کم نه کې چې مات شوی لږ زیات قیمت زمان دي دیوالي خو ورسره واعطاه اجره بحسابه اجرت هم دی ورته ورکړي په حساب سره نیم لاره پورې وړی نیم اجرت سلسان یې وړی سلسان اجرت هر چې زمان دی دا به ولې راځي فلما قلنا ځکه دا اجیر مشترک دی او د فعل نشي هلاک شو والسقوط بالعثار دا سقوط اصل کې وشو د په خویدو دام د فعل او بانقطاع الحبل یا خو شوی نه دی رسۍ وشلېدله وكل ذلك من صنيعه دواړه د صنعتونو نه دي خيار ورته ولې ورکوي رسي كان واما الخيار فلانه اذا انكسر في الطريق تاسو ګورئ دا شی چې په لاره کې هلاک شي کنه نو دا کم ځای نه چې را بار کړی دی تر دې کم ځای پورې چې هلاک شوی دا ټول یو حمل دی دا ټول څه دی یو حمل حساب یې ګویا چې د سر راوچت کړی نه دی هلاک شو حمل ټول یو دی نو سر ته خو نه دی رسولی نو چې ګویا د سر راوچت کړی نه دی نو بس ورته اختیار دی اقا زی توان دیتی والی کم جان چې راوچت کړی دی او که وګورئ څه نه څه خو یې وړی دی نو د دې ځای دیتی والی وګورئ فلانه اذا انكسر في الطريق كمات شي بلارك والحمل شيء واحد حمل خو شيء یو دی نو واضح شو تبين واضح شو چې انه وقع گوی دا سړی واقع شو تعدی کوونکې منګې ماتونکې د کم ځای نه د شروع نه بالکل حمل یې سره کړی د ټول یو حمل دی من الابتدایي من هذا الوجه هم د دقې وجه نه دغه دا چې شی حمل چې دی شی واحد دی وله وجه آخر دیر بر یو بل وجه مشتری هغه څه ده وهو ان ابتداء الحمل دا شروع کې چې دا مانګې را بار کولو په اجازت د مالکو د اجازت د مالکو نو ابتدا کې تعدی نشته دی کوم نه کې چې وغورځېدلو دقه ځای کې تعدی د دلته اجازت نه و نو تعدی چې کوم نه کې کړې ده نو که دې ته وګورو د دغه ځای ته باندې تیوالي نو دواړو اختیار شو وله وجه آخر وهو ان ابتداء الحمل ابتداء حمل چې حاصل ده خو حاصل شوی په اجازت د مالک دا امانته فلم يكن من الابتداء تعديا نو د ابتداء تعدي نه و وانما صار تعديا تعدي کله وګرځیدله عند الكسر کله چې مات شو بس فيميل الى اي الوجهين شاء خو خې د کم طرف ته مایل کیږي څه مطلب
کده سی وګڼي چې ګویا حمل یو حمل له او ګویا د شروع نه تادی کړي د نو دا غزه توان دي والی او کو ګوري شروع کې خو اجازه ور کړو کله چې کسر را لې التنه تادی جوړ شوی د نو دا غزه توان دي والی وفي الوجه ثاني له الاجر خدا د چې په وجه ثاني کې به اجرت ور کوي به قدر مستوفا په اندازې داغي څومره چې د سلینا عمل اخیسته نیمه لار عمل اخیسته کنه او په وجه اول کې بل اجرت نه وی لانه مستوفا اصلا هغه ځای توان چې تیلی ګوې د سره وړه نه دی قیمت هم زکه کملی وای نه شولې بي واذا فسد قال واذا فسد الفساد او بزغ البزاغ ولم يتجاوز ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا الضمان عليه فيما عطب من ذلك وفي الجامع الصغير تصلك برو ګوري جی عطبه یو سړی دی او د چا حیوان له راګوالو هغه ته بزاغ وي یا یو سړی دی یو انسان له راګوالو تاسو د څه وګڼي اپریشن یې کولو او کوم ځای چې هوګو دا غینه هیڅ قسمه تجاوز ونه کو بدی کې دغه حیوان مړ شو یا د انسان مړ شو نو زمان به نشته او کله غزینه تجاوز کړي کوم ځای چې هوګو نو دغه صورت کې بده باندې به توان شته پوه شولې به نور خبره کو ګورئ واذا فسد الفساد کله چې رګوي انه باسی فساد جراح او بزغل بزاغو یا رګوهون کې د حیواناتو ولم يتجاوز الموضع المعتاد او تجاوزونه کې د معتاد زینا نفل ضمان علی زمان په نشتره فيما دا غشي مبارک عتب من ذلك چاغه هلاک شي د رګوهلو په وجه کوي اوز یو کوم کمري وفي الجامع الصغير تاسو به شولې دا ټکي په قدرت کې نشته چې مالک په اجازه دا کار کوي شته پکې دا قدرت عبارت وکا جامع صغير کې دسی وي بيطارون یو بيطار دی رګوهون کې بزغه دا بتن یو دابي رګي وهلو بدانق په یو دانق فنفقت نو هلاک شولا یا حجام حجامه کولا عبدا یو غلام بأمر مولاه دلته کې دا ټکی را لید مولا په اجازه فما تمل چولا ضمان علی زمان پکې نشته نو کتا سو پام وکي کنه قدرت کې پکې دا و چې کمزې یاد کړي غینه تجاوز نه دی کړي دا جامع صغیر کې نو او جو جامع صغیر کې دا و چې د مالک په اجازه ته کولو قدرت کې دا نو صاحب دی دی وې دواړه قاعده معتبر دي ښا دا تاوان الا نشته چې کوم دی خوږي او مقزي پریشن کو اقرګي اغزيو سټ داغ وهلو اغزي داغ کولو اغزي باندې رګ وهلو او ورسره دویم قید د شای چرګ وهلو د چا د حیوان رګي وهلو دغه په اجازه ته هغه دغه دغه په اجازه ته نه د دوه قید ضروری دي که یوم فوت شو کنه مالک په اجازه نو یا موضوع معتاد نه تجاوز کو به هر صورت په ډول صورتونو کې به زمان راځي پوه شوي به وګوره وفي كل واحد من العبارتين بار واحد د عبارتين کې نوع بیان نوع د بیان دا او وکړه لخه موضوع معتاد نه تجاوز هم نه کوي او قید د مالک په اجازه به می دوړه قاعده وجد هذا انه لا يمكن التحرز عن السرايا تاسو لک بر وګورئ اعتراض تا ویلو کنه د اجیر په فعل چې کوم شالک شي کې هتاوان وی دلته تاوان دي شي کنه زي خو کړو دا په فعل باندې سړی یا د غوزوا یا د حیوان هلاک شو راسي جواب دا لکشه کوم ځای چې حق دی بری کې اپریشن کول بدی کې دا وهل دارک وهل د دې خو اجازه ده باقي د سرایت چې کوي استوز او تلف کیږي هلاکیږي یا سړی مړ کیږي دا د بوس کې نه د چې دا سرایت دیونه کی د بوس کې ولې نه دا د سړی قوت او ذوب پورې دا کا قوي دفاع کوي نو دا زخم سرایت نه کوي مخ کې نه زی او کا کمزوري نو بس به دا زخم سرایت کوي مخ کې زی د قوت کې څم نشته وګورئ لانه يبتني على قوه الطبائع ووجد هذا عدم زوان انه لا يمكن التحرز ممکن نه د بچاو ان سرایت د سرایت نه دا د جواب وکړي لګا تاسو من ویلیو د په فعل چې کوم شي هلاک شي نه باغی کې توانی کنه خو کې قید دی چې بچاو ممکن وي ګوره
بچاو نو کده د فعل کې تعدی وی کنه وی خو چې بچاو بیخي ممکن نو به دا غره ضامن نه دی ښا لانه يبتني ذکر سرایت بنا دی علی قوت التوایع د توایع په قوت باندې او دغه په ذوب باندې پڅ کې په تحمل الالم د درد په برداشت کې فلا يمكن التقييد نو کدل تقید لګي چې غره دا اعتراض نه جواب دی الته کپڑا کې خطا ویلیو کنه کپڑا وشله ولا وغیرہ الته هو دا قید موږ د حنا پورای دا و چې روغه کپڑا را لو غنډا تحت العقد صرف روغه اوري امام زفری امام شافعی رحم الله سره ایوا چې بهر حال زمان نشته د څه وکنه ازمنګ د حنا رائے سوا چې کالاک شي زمان شته وجه هغه دا ویلیو چې دواړو اجازت ده معیب هم او د سالم هم د څه ویلیو او موږ څه ویلیو دا غي اجازت ده کم چې تحت علاقت ده تحت علاقت کم ده صالح کار ده کم کار ده هب مې پکې نه سالم کار ده راسي دلته وسوي کم ده ده نو الته وجدا او الته قید لګول چې کار بکې صالحه د قید فدنا کو ما وختي قاعده ویلي و چې مالک داسې قید ولګي چې دغه فایده قید معتبري او دلته قید لګول چې د زی اپریشن کا د زی وداغه دارګوها خګوره بدی شرط چې سالم پاتې شي سرایت نه ونی شي دغه په ملک د سره دینه دا کار نو اجیر په ملک د سره دینه دغه په طاقت کې د سره دینه نه د قید لګول فیدناک نه دی قید له اعتبار نشته دی خبره ټوله دی تراله فلا يمكن ممکن نه د تقید لګول په مصلح من العمل ولا كذلك دق الثوب او کپړو وهله کې د نشته ونحو مما هغه چې قدمنا وکم چې مخکې موږ ذکر کړه وجه دا چې کپړه څومره وهل برداشت کولی شي هغه سره ول نه پیژني دا بوس کې د چې کم وال ورکی کم ډبول ورکی لکه قوت د کپړې او رقت د کپړې دا تعرف بالاجتهاد دا په اجتهاد کوشش وکي چې څنګه کپړه د معلومول شي فممكن القول الت ممکن د چې قول تقید وشي یعنی قید له اعتبار ورکو چې کار بکې صالح کار بکې او دلته د تقید ټیک نو قید له اعتبار هم پاتې نشو پتن لګي ورسېږي کنه اوس راشي اپریشن لا د خلک اپریشن کوي بغیر د استخط چې تیلی نو که سړی وفات شي یا عضو طلب شي توان پر ډاکټر راضي کنه نه داغي جواب دار څنګه چې دلته مونږ وکړو چې اپریشن چا لګي دغه په اجازه دی کوي یا دغه ولی په اجازه دی کوي یو ادم په عرف د ډاکټرانو کې د اپریشن کومه طریقه د پاکه طریقې وکي او به وفات شي به توان نشته او کدما چا اپریشن کوي دغه یا د ولی په اجازه دی ونی کی هغه د څه د استخدام لري د اجازه دی کا دویم په اجازه دی وکي نه کبه اجازه دی ونی کی توان پر راځي کلاسي حلاک کو کار پرې خودل نسبی دیتی دي 50 او خان او دغه شان قبل کوم وضو یا مړ کو پر دیت به لازمي او کو خپل اجازت مانی د ولی په اجازت کار کولو خدا د کم موضوع معتاد د غیر د سی وایا د اپریشن چې کوم معروفه طریقه و ډاکټرانو کې پاغه ونه کړو په بل طریقې کولو د تعدی دغه دې صورت کې به په زمان راځي تاسو پیږئ باقی دا ماده منګ وایو نو نمبر الجواز الشرعي ينافي الزمانه کوم شی چې جایز ویږي که زمان نه دا خو جایز کار کوي د مالک په اجازه دغه جواب داري چې کله د موضوع معتاد نه تجاوز وکړو کنه کوم معروفه طریقه واغې پرې خودله دا جایز نه وځکه دغه اجازه نه څنګه جایز و وګوره قال قدري مولا فرمایي والاجر الخاص اوس د اجر خاص بیان کوي دا هغه کس ته من مخکې تعریف کړو چې اصل کې عقد وارد وي د په منفعت باندې چې هغه معلومي کې په مودا دا حکم سره تعریف کی دا کس ته يستحق الاجره تاسو اورئ اجر خاص مستحق د اجرت جوړیږي په هغه موده کې کوم موده چې د صراحت شوی هغه کې ځان وسپارلو بس مستحق د اجرت شو ماده تویلو تزرع شزمن بدی مدرسه کې خدمت کوي د مشتری د تنخواش ولا داراله کې یو ټکی خدمت یې منو کو هغه ټیم دلته ورکو بس د اجرت مستحق شو پوه شولې پی
ځکه منفعت خپل پیش کو اوس چې موږ تنالو فایده غزمن کار دی وګوره والاجیر الخاص اجیر خاص الذي يستحق الاجره چې مستحق د اجرت جوړیږي به تسلیم نفسه چې اوس پر خپل نفس په موده کې کوم چورته بیان شوی کاغبتوي کې میشوي وإن لم يعمل اگر کامل ونه کی کمن استاجر لکه وسله څوک په اجاره ونی سي شهرن یو میش د پاره د خدمت او لراعي الغنم یا د پاره د دې چزما غړي بزي بچره الګه د اجیر خاص ولې ویلې کیږي ور سره تعریف ته اشاره کیږي ما ویل وجه تسمیه او تعریف ته اشاره کیږي وانما سمي اجير واحد دام او وانما سمي او دا مسمى شو اجير واحد باجير واحد باندې وجه لانه لا يمكن ان يعمل لغيره انت ممکن نه د چ عمل وکي بل چا د پاره په دغه وخت کې کوم وخت مال را کړی دی د کی دغه وخت کې بل چا د پاره عمل نشي کولای دا وخت خوستا معقود له ده د خو د مستاجر ته ورسپارل ده لأن منافعه كذا د منافع چې دي کنه هغه اصل کې معقود له دي د اجر خاص منافع څه دي او هغه معلومیږي په موده ځکه منافع د په موده کې صارت مستحقه دا واجب وګرځي له د مستاجر د پاره او اصل کې اجرت مقابل د منافع وي او منافع په وخت کې دي نو وخت بل ورکو نو څه مطلب منافع بل ورکړه نو اجرت به د چا د پاره چې اجر جوړ شي ودغه نه اجرت څنګه اخلي تاسو لږ بر وګورئ ته ما ویلو چې 8 بجې برازي تر ماخام 6 بجې پورې به دا وخت استاد منګ سړی ته لمشته د تنخواه بدر کو په دې وخت کې دن دا بل ځکه چې ته کار کو کار لاله بل ځکه چې ته کار کولو نبه مستحق د اجرت نه جوړيږي یا څومره ټیم چلته تیری دغه ټیم نه جوړيږي وجه دلته معقود له په کوم چې زدل اجرت ورکوما د منفعت ده او منفعت په کوم څه کې وخت کې نو وخت چې بل ورکو دغه وخت نو گویا منفعت بل ورکو نو منفعت بل ورکو نو اجرت ما نه څنګه علی به یار پوه نه شولې به وګوره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة دا مستحق ګرځي له د مستاجر د باره او دا اجرت چې دا مقابل د منافع دی ولهذا دغه وجدا يبقى الاجر مستحقا دا اجرت واجب جوړيږي و ان نقض العمل اگر چې عمل مات شي کمزوري شي سباق نه کوي ځکه د وخت ورکړې منفعت به سپارلې اوس د زمان مسله وکړه څنګه چې د اجیر مشترک کې وکړه نو زمان مسله دا چې باجری خاص زمان نشته کله د په فعل یو شی هلاک شي او کله د فعل په فعل باندې نه بچاو ته ممکن او کنو بهر حال توان به نشتره البته یو صورت کې بدم توان دی چې باقاعده تعدی وکي بزور هلاکی به خو مودام چا سره چې شی امانت فیغه هم توان هم باغم راضي ځکه خو استهلاک وی کنه وګورئ ولا ضمان زمان نشتره باجری خاص باندې فيما باغشي کی تلف چې هلاک شید د بلاس کی ولا ما تلف من عمله د بلاس کی خود به خود هلاک شي یا په فتمانه هلاک شي یا بل څوک هلاک کی ولا ما تلف او نه باغشي کی چې هلاک شي د عمل د وجنا دوړو کې نشته اما الاول چې بلاس کی هلاک شي د بل چا د فعل د وجنا وجه فلان العين امانه في يده زکه عین د په قبضه کې امانت دی او پامین باندې توان نه الکه څنګه امانت دی دلی وای د مالک په اجازه ته قبضه کړي دا کنه څوک چې د مالک په اجازه قبضه وکړي نو خو امین وي لانه قبض باذنه زکه قبضه کړي دا په اجازه د مستاجر مالک باندې وهذا ظاهر عنده د امام سے بنس خبر ظاهره دغه خاصم بهر حال اجر مشترک مانیم توان نه راولي صاحبانو ته تاسو ولي وای چې بده توان نشته وای موږ د قیاس موافق وایو التم چې ویل توان اشتغم استحسانا ویلو الته مجبوری و توان امر واستلو او دلته په اصل زبس توان بنشته ځکه امین دینو وكذا عنده ما لأن تزمين الأجير المشترك ذكر زمان روسل باجير مشترك باني نوع استحسان دا خود استحساني ونوع يعني استحسانا عنده ما صاحبين بنزماني ولي استحسانا دا سي حكم لګولیو د بل چې د خلکو اموال محفوظ شي ځکه د مختلفو خلکو اموال ورسره اجير مشترک سره ډیر خلکو کپړې ورسره لسيانه اموال الناس د بل چې محفوظ شي اموال خلکو واجير الواحد لکبر وګوري اجير خاص چې دغه سره خدار چا سامان نه
هر چا سامان ور سره نه هغه باندې دا حکم لګول چې حفاظت به کې غني توان بدر باندې راځي داسې زیاتې کول لانه واجر الخاص لا يتقبل الاعمال او اعمال نه قبلې فيكون السلامه غالبا نبذ یو که سامان دي نو غالب دار چې سالم به ساتي فيؤخذ فيه بالقياس ناخذ وکيږي د اجر خاص په باب کې په قياس باندې قياس سره چې زمان دي نه او اما الثاني او کده بل په عمل هلاک شي اته په عمل هلاک شي بر وګورئ د اجر خاص د لاس نه څه هلاک شي توان په ول نشته بر وګورئ ک تعذيب کې نه کدا قید ولګوي ځکه چې اجر خاص چې ده کنه مستاجر د منفعت اخیستی د شاده بار چې اجر وي هغه د منفعت سي اخیستی دا چې عمل کوي ګوي چې مستاجر د خپل کوي او هغه نه چې هلاک شي خپل شی توان به چاره وستي شي دا شاندل تم نشي پتن لګي پوه شوي کنه دای کور تر وسته دي هغه په اجازه کار کوي سره پاغلې کوي نو ګوي د منفعت هغه اخیسته دي نه دا چې کوم عمل کوي ګوي چې خپل منفعت دې کومي چې غیستې هغه شروع کړي دي پتن لګي راسي کنه وردا ما را وستلو منګل کار کوا نه د منفعت ما واخستلو کنه دا چې منفعت لګي دي کوي ګوي چې د منفعت زما دې زی کوم هغه ماته غیستې دي فلأن المنافع چې مت اثارت مملوکه للمستاجر کله چې دا وګرځیدل المملوک د بار د مستاجر نفذ امره بالتصرف کله چې ته امر وکي چې واستقلا شدا کار کوا مالک ورته وای مستاجر ورته وای په ملک خپل ملک وای زما په دې کتاب کې را کار کوا جوړاوي ازمارا پلان کې شری دا ورده دار له جوړوا صح دا امر ټیک دی ځکه منافع خپل دی خستې دي ويصير نائبا او دا اجر اصل کې نائب جوړيږي معنا به په زیاده دي مالک ځکه منافع د مالک ګرځېدلې دی او کوي څوک اجر یې کوي نو ګویا چې دا غ په زیاده ودرېدلو فصار فعل فعل د اجر وګرځي منقول الیه مستاجر ته چاله شکار کوي کانه فعل بنفسه ګویا چې هغه کار د خپل کوي فلهذا لا يضمن ودغه وجه ضامن نه جوړيږي تاسو ما په خبره پوه شئ ګورئ د تمویل الله شزمن کا ازما دا ور جوړوا او یو دانن روز تاز ما سره دیلی شو اجر خاصه کما کا نو وښه یو دا نو د منافع زما شونن ټول ورځ او زه ته مد ازما منافع دا کم چې ستا منافع دی او ما د ناخص دي واستلګه شکوي دای چې کوي ګوي ازما منافع دي زی کوم او د ازما نایب جوړ شوی دی پوه شوی به